أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سورة قاف مخیاتونو کی ابتدانا ترغیب و قرآن کریم تا مورزین تا زجر و دلائل په توحید باندې بیا تخویف دنیوی په ذکر د اقوام مکذبه و مهلکو اتو اللہ رب العزت ورپسې تذکرہ کولا دا خلق تباشی وی دی ولی یوی خود رسولانو تکذیبی کرلے رسولانی ندی منلی رسولانو چی کما مسئلہ راوڑ واغین دا منلی تباشو ورپسې اختیارات اللہ وی زمادی دا ټول کارونا دنیا کې چې کم چلیگی چاگا دا نور خلقو دا اسبابونا بالاتر دی اللہ وی دا زکم دا دی عالم ساتانا دا زکم انسانان میں پیدا کرلی بیاداغی خبر کی علم اللہ وی ما سر دے لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه انسان پر زړه کې چې کوم خبر راځي الله وی ز په بوهګم ما ته پته ده دې چې کوم خبره کوي کوم عمل کوي الله وی ما ته پته ده او زدتا د خپل علم د قدرت په لحاظ سره ډیر نږدې د مړی درګ نه زیات نږدې دغه باوجود هم الله وی د هر انسان سره می ملائک ملګری کړلی هغه خې طرف ته او ګس طرف ته ناستی یو لیکل کوي خلی کی یو بدل کی سچ دې د خلینو باسی اغلی کلی کیږي اغي وت تیار ولاړ دی تیار ناستی ورپسې خبر راځي د مرګ داسې شی دی چې ایسو کو ته جوړیږي نه لیکن دې طرف باندې بځي قیامت عمر روان دے قیامت تم سے جوڑ نہ دی قیامت نہ خلق پہ ہیبت کی دی لیکن آغا طرف تا بزے قیامت ورس چشی نداغی حال ذکر کئی چے دس ربا یو سائقی یو بشہیدی اللہ رب العزت با وطویت تا پا غفلت کے وے تا پا ناپوہائی کے وے نن میں ستاد سترگونا پردے لرے کڑے زمخ تا گورا سکی گی وس خبرو بیادا بد ملگری شیطانم دا دسر ملگر دے نو آغبا وی دے گمراہ کڑے دا ملائکو خبرہ چا اعمال نامک پیش کئی بوتا دا اعمال نامہ دا سچی دی منگ سر تیار دی اغیبان فیصلہ با اوشی نو القیا فی جہنم داغی خبر کئی اولان دے دا شیطان سر دا جگڑی خبرہ اغبرازی اللہ و اکم سچی دی اغدی اغبدلی گی نا زب چابانی ظلم نکم دا جہنم تذکر رازی بیا دا جنت رازی وجاءت سکرۃ الموت بالحق
او راغلی سلگئی د مرگ په حق باندې پر اشتیا باندې ذالک ما کنت منه تحید وی دا اغه سدی چې وی ته د دینا تختیدونکې وی ته د دینا اوړیدونکې وی به ته د دینا اوړې دی راوړې دی کم ځای کې چې د مرګ خبره کیږي کم ځای کې چې سړی په کم ځای باندې په کم خبره مړ کیږي وی هلکه دغه ته مزه ښه مرګ ته چې ونیسې ته بې ته راضي شي وایي مرګ ته دی نه جوړېږي نو چې کله د مرګ سلګۍ راغلی زنکدن شروع شو نو ورته ویلی کېږي په زبان حال ها ذالک ما کنت منه تحید وی دا هغه څه دي چې وی ته د دې نه تښتېدونکی وی ته د دې نه اوړېدونکی مر نه اوړېدی خو اوړېدی نشي زی نو زی دی کنډول وی چرته به زی چرته به تختې ونفخ فی الصور او پوک بولی شي په شپېلۍ کې ذالک یوم الوعید دا ورځ د عذاب د عذاب ورځ ده د سزا ورځ ده دا هغه ورځ ده چې د دې وعده کړی شوې ده دا هغه ورځ ده چې د دې په دې ورځ باندې به مجرم له سزا ورکولی کېږي نو وجاءت کل نفس معها سائق و شهید نو را بشي هر یو نفس دا هغه سره به سائق بوتلونکی شړونکی بوتلونکی راوستونکی و شهید او گواه یو طرف ته یې سائق او یو طرف ته یې قائد قائد مخکې رواني او سائق چې نو هغه رستو رواني سائق رستوي نو سائق چې دی نو دا مخکې کنډه کې په مخکې کړی او قائد چې نو هغه رستو سړی ساروی په مخکې کړی غړندینې نیولی په مخه رواني سړی مخکې ساروی ورپسي نو بعضې داسې هغې ته سائق وایي هغې ته قائد وایي او کم چې رست وي نو هغې ته سائق وایي او ډرور ته هم دلته کې خلک سائق وایي نو دی د ګاډي نه مخې ته نه ناست ګاډي کې دننه ناسي سیاست یې د دنه مخې ته وي نو دا ګاډی په مخکې کړی نو ګاډی دی بیایي نو ځکه ورته وایي سائق وجاءت کل نفس معها سائق را بشي هر یو نفس معها سائق دا هغه سره به وي شړونکی راوستونکی شاته نه ورپسي کنډکي د بیزوی د ګډوی شاته پسې شپنکی ورپسې شړي یې و شهید او گواه بومی شهید گواه بی نو دلته کې نکیره ذکر کئی یو باندې هم اطلاق کیږي ګڼو باندې هم اطلاق کیږي هر یو سړي سره گواه دی نو گواه دی نفس گواه نو یو دی دو دی دری دی نو دوه خو پکار دی رستو ورپسې چې کوم خبره راځي ملائک چې نه خو دي دوه دارنګه شهید گواه دی نو گواه د بدن بم گواهی کوي اسمکه بم گواهی کوي بدن کې لاس دی نو گواهی بکوي خپې دی نو گواهی بکوي غوږونه دی نو گواهی بکوي سرمنې دی نو گواهی بکوي دا ټول گواهی بکوي هر یو بلګیای وای با خپل خبره بکوي تپوس به کیږي دا کار کړل کنه دی کړی سرمن به گواهی کوي لاس به گواهی کوي خپې به گواهی کوي مخکې تیر شي دارنګه ملائک دی هغه په گواهی کې راځي دا کتاب د ما سره مالی کلی دا کارونه دي لقد كنت في غفلة من هذا يقينا توي په غفلت کې د دینا د دې سائقنا د دې شهیدنا د دې ورځینا د دې قیامت د دې ورځینا د دې عذاب او د سزا نه د دې حسابنا
فکشفنا عنک غطاء سترګو پردې فبصرک الیوم حدید نو نظر ستا نن ورځې ډېر تیز دی. بعضې وایي قیامت کې بدایي معلومیږي هم دغسې قیامت تذکره شروع شوه نو هغې سره خبره وکړه او یا دا ده چې کله چې زنکدن د ده شروع شي په دغه وخت کې دته هر څه کولاو شي ښه الله ورته وښیي مخې ته څه دي اوس نو کله دی په خوشحالۍ کې شي او کله دی په خفګان کې شي. نو وقال قرینه هذا ما لدی عتید معلومیږي د قیامت ورځ ده نو وایي به د ده هغه ملګری د ملایکو نه هذا دا دی ما لدی هغه چې زما سره دی عتید تیار دا هغه عملنامه د ده ما سره بلکل تیاره ده د ده فیصله ده هغه ما سره بلکل تیاره ده خبره بلکل تیاره ده د چې څه کړي وو هغه ټول هر څه تیار دي او دې کې فیصله شوې ده د څه شي د جهنم. نو خبره به وشي القیا فی جهنم او غورځوئ تاسو دواړه دلته د جهنم کې کل کفار عنید هر کافر عنادی هر کافر عنادی جهنم کې وغورځوئ. مناع للخیر منع کوونکی و دی د خیر د پاره معتدین د حد نه تجاوز کوونکی و مریب او شک کوونکی و دنیا کې لګیا و دی شکی کاو قیامت کې شکو د الله په باره کې شکو دینو پای کې شکونو. الذی جعل مع الله الها آخر دا هغه څوک دی چې ګرځولې ده الله سره بل اله فالقیاه فی تسنیه ده وی کله تسنیه راځي په معنا د واحد باندې مرازي کله تسنیه وی راځي د پاره د مبالغې او بعضې وی نه دا دوه تنه وکنه دوه ملائک دي هغه لیکل کوي ښی طرف ته او ګس طرف ته ناست دي نو هغو ته وویلی شي وینیسئ ویې غورځوئ یو هم پوره دی غورځولو دپاره لیکن یو خبره بل راځي بل ځای کې فیوخذ بالنواسی والاقدام رسو برازی صورت رحمان کی نیولی کیگی با دے دا مجرم د خپونا او د سونډینا سونډینا بنیوی کیگی نو یا خدا دا چې دواړه یو تن به ونسی د خپونا او د او طاقتور خلقی طاقتور مخلوق دے نو به نسی د خپونا او د سونډینا ایا طالب ولور کی او جهنم منز به پیولی ایا خبره کبل کې د دوته ندی نو یو به د خپونا ونسی یو به د سر نه ونسی سونډینا نو طالب ولور کی او چې ور پری دي نو منز د جهنم به پیولی الله دې موږ وساتي. القیا فی جهنم اغرزوی دل رب جهنم کې اغرزوی په جهنم کې ہر آغا سوچ کافر دے عنادی منع للخیر منع کون کے دے دا خیر معتدین دا حد نتجاوز کون کے مریب شک کون کے اللذی جعل مع اللہ الہان آخر دا آغا سوک دے چی گرزولے دا اللہ سے رب الالہ دا اللہ سے رب الالہ جوڑ کر لینو دا کافر دے عنادی دے منع للخیر دے معتد دے مریب دے مشرک دے جعل ما اللہ الہن آخر اللہ سر نور آلہن ولن فالقیاہ غرزوی دلرا فی العذاب الشدید پا عذاب سخت کی. قال قرینه نویب ملگر ددو ربنا ما اتغیته اے زمنگ ربا ما ندے گمراہ کڑے دلرا ولیکن کان فی ظلال بعید لیکن دے وہ پخپل پا گمراہی لری کی. کله د غزې کې خبره بکیږي دا چا وې دا دې شیطان شیطان وې ما کله ویلې ما هو د سندې ویلې ما هو نه گمراه کړي او کله د شیطان خبره به په جهنم کې د دې خلکو
دا کافر مشرک چاغ شیطان سره هلته په جهنم کې یوځای شي نو هلته به سره بحث شروع کیږي. دلته کې معلومیږي دا لا جهنم ته نه دی تللی، هغې نه مخکې شیطان سره به د بحث مباحثه شروع شي. وی داسې شیطان ګمراه کړم، شیطان ته به وایي که دتا نو به د ربنا ای زمونږ ربه ما اطغیتو ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن دی په خپله په ګمراهۍ لرې کې و، دی په خپله ګمراه و، ما ته څه ضرورت و. حدیث کې راتلو چې کله روژه شروع شي نو مرت الشیاطین شیطانان قید کړی شي، د جهنم دروازې بندې کړی شي، د جنت دروازې کولاو کړی شي. आवाज کوله کېږي اے د خیر طلب کوونکي مخکې شه، اے د شر کوونکي شر طلب کوونکي پاتې شه، بس کا आवाज کوله کېږي. نو هلته کې وی شیطانان قید کړی شي، سرکشه شیطانان. نو بیا هم خلک لګیا دي، بیا هم ګناهونه کېږي، څومره زیاتې دي بیا هم کېږي، غلاګانې کېږي، بل څه کېږي بل څه کېږي، ډېر شی قصې کېږي که نه. روژه کې خو بیا بعضې خلکو ته خو په روژه کې بیا موقع میلاویږي، ولې په روژه کې خلک لاړ شي روژه ماتي له، روژه ماتي لاړ شي بس هر څه خالی شي، دکانونه خالی پاتې شي، څوک پکې نه وي. دغه وخت د غلو دپاره دغه وخت د غنیمت وي، هغه وخت کې ځانله کار وباسي. او بعضې بیا وروستو د پېشمني په ټیم کې هغه وځي. خلک خبره کوي وایي ښکلې شپه وه، غلو په ځان باندې ور سکور کړه. نو دلته کې دغه لګیا دي، بیا هم دغه کارونه کېږي. نو ولې شیطان خبره کوي که نه، دا ولې وی ربنا ما اطغیته، ما خو دې ته صرف خبره کړله، صرف ورته ما وینا کړله، زما خو په دې باندې څه زور نه و. ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن دی په خپله په ګمراهۍ لرې کې، ګمراهۍ کې اخته و. ولكن كان في ضلال بعيد، لیکن دے او پا گمراہی لرکی. قال لا تختصموا لدي، نا اللہ رب العزت بوئی لا تختصموا لدي، او جگڑی مکوئی زما مخ کی، جگڑی مکوئی زما خواہ کے. وقد قدمت الیکم بالوعید، یقینا ما مخ کی در لے گلیو تاستا وعیدنا می در لے گلیو تاستا میں خبر کڑوا، مسئلہ بیان کڑوا، تخویفات وعیدنا چې یو ګورئ مخکې که داسې عمل وکړئ نو مخکې د دې سزا به دایي، که دا کار وکړئ نو د دې بدله به داسې میلاویږي. قد قدمت الیکم بالوعید، یقینا ما مخکې در لیږلي تاسو ته وعیدونه. ما یبدل القول لدی، نه بدلیږي خبره زما مخکې زما سره. وما انا بظلام للعبید، او نه یم زه هېڅ قسم ظلم کوونکی په هېڅ بنده باندې زه ظلم کوونکی نه یم. علاوی اس قسم ظلم زنکم، چاچی سکرلی داغی مطابق بوتا ملاویگی. یو خبر جہنم تویلیو او انسانان دے شیطان تویلیو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنَ الْإِنسِ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ. کلا یو شان الفاظ رازی کلا بل شان. جہنم بستان ڈکوم او دا آچان بے ڈکوم جستا تابیداری کرنا، جہنم بڑکوم، جہنم تبیلی تا بڑکوم. نا اللہ رب العزت وی جہنم کے داخل چواچ چولیشی نو اللہ بوت وی یوم نقول لجہنم، پاورز قیامت برز بانے چی ابوائیو منگا دی جہنم تا حلیم تلاتی او ڈک شوے که نور دا پکی زیشتی. جہنم خزان لا داسی ہو کند دا چی ڈکی گی نا خوا حلیم تلاتی ڈک شوے وی وینا. وتقول وی بدا جہنم حل من مزید، آیا شتے نور شتے راولی شتے دیر شتے زیده وی
حال من مزید، حال من مزید. نور پکار دی، نور پکار دی، راولی وی دا ټول خشاک دی. حدیث کې راتلو الله رب العزت د خپل شان مطابق دیکھئے خپل خپو بکی دی چاپی کئی بے چاپی بس 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 قط 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 ہوئی جہنم با آواز بستے 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 یوم نقول لی جہنم تب منگو وایو ڈکشوے وتقول دا جہنم بوئی حال من مزید وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَغَيْرَ بَعِيدٍ او نزدې بکړې جنت د متقیانو د پاره غیر بعید نه وي سلري جنت به ډولی کړې شي جنت به خېسته کړې شي جنت به نزدې کړې شي متقیانو د پاره هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ دادی هذا ما توعدون دا هغه دي چې تاسو سره وعده کې دي شو دا هغه سدي چې وعده کې دي شو تاسو سره لكل اواب حفیظ دا د هر هغه چا د پاره چې هغه دی الله ته رجوع کوونکې حفاظت کوونکې من خشی الرحمن بالغیب چا چې یره کړل د رحمان ذات نه پناه لیدلی باندې الله یې لیدلی نه دی بیا هم د الله نه یریږي جنت نه دی لیدلی جهنم نه دی لیدلی ډېر څیزونه نه دي لیدلي او زمونږ دې خلکو منګ دې خلکو خو هغه پیغمبر هم نه دی لیدلی منګ دا ټول منو الله منو دا الله رسول منو ملائک منو جنت منو جہنم منو اٹول منو پنالی دلی بانی منو من خشی الرحمن بالغیب آغا سوک دا آغا سوک دے چی یر اکرلن رحمان ذات نا پنالی دلی بانی و جا بقلب منیب اور آغا دے پزلو انابت کون کی بانی رائے اولو دا سزلو چی آغا زلو انابت کون کے رجوع کون کے اللہ تا اللہ بوتے ادخلوها بسلام او داخل شي دی جنت ته په سلامتیا سره زئی په داسې حال کې چې تاسو باندې سلامونه سلامتیا دی په تاسو باندې هر طرف نه ویل کی سلام قولا من رب الرحیم هر طرف نه وی سلام 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 لك من اصحاب الیمین او تابانی سلامی تید جنتیانو نا ادخلوها بسلام زئی داخلے گئی دیتا پسلامتیا سر ذالک یوم الخلود دا ورځ د همیشوالی دا ورځ د داخلے دو چې داخل شوی نو بیا کې راوتل نشتی ښه ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود دا ورځ د داخلے دو د همیشوالی پدې کې لهم ما یشاؤون فیها د دې لپاره وي په دې جنت کې هغه څه چې داخله به غواړي ولدینا مزید او زمونږ سره دی هر قسم ولدینا مزید او زمونږ سره د دینه زیاتی نور هم دی نور سیزونه نور دی څومره نعمتونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر انسان نلی دلی نه اولی دلی او نه داغه بارکه د پزړه کې خیال ورتیر شه ده د دې لپاره به ما تشتهی الانفس چې نفسونه به غواړي و نفسونه به غواړي ما تشتهی الانفس وتلذ به الاعین او سترګې په مزه حاصلې سترګې به تو ګوري سترګې مزه په حاصلې مزه به اخلي هغه سيزونه به چالي دلی ندي اوریدلی ندي چا سره کې هغه بار کې خیال نشتی نو ولدینا مزید د دین او زمنګ سره د دین نور زیاتیم دي زیات نعمتونه دي خلق بوئی نعمتونه دي یو نعمت ته نو بل نعمت ته نو دا نعمتونه الله بوئی نور درکم یا الله نور بسئی نور دی آخر کې الله وې ز خپل دیدار بدل درکم دا الله دیدار دا الله سره ملاقات دا بوشي هغه د وجنا هر سبا د نور د نعمتونو به خلکو هیر شي الله دیدار میلاو شي الله دې موږ ته نصیب کړي
دی باندې بس وجاءت سکرة الموت بالحق او راغلی سلګۍ د مرګ په اشتیا باندې ذالک ما كنت منه تحید دا هغه څه چې ته وې د دینا تختیدونکې د دینا اوړېدونکې ونفخ فی الصور او پک بولی شي په شپېلۍ کې ذالک یوم الوعید دا د ورځ د وعید د وعده کړی شي د دې ورځې دا ورځ د عذاب وجاءت کل نفس معها سائق وشهید او را بشي هر یو نفس دا هغه سره به یي شړونکی و شهید او گواه لقد كنت في غفلة من هذا یقینا تو په غفلت کې د دې نه فکشفنا عنک غطاءک نو لرې کړه موږ ستا د سترګو نه نن پرده فبصر ملائکنا هذا ما لدي عتید دا د هغه چې ما سره دی د تیار القیا فی جهنم اغرزوی په جهنم کې هر هغه څوک چې هغه د کافر عنادي مناع للخیر منع کوونکی دی د خیر معتدین د حد نه تجاوز کوونکی دی مریب شک کوونکی دی الذي جعل مع الله الها آخر دا هغه څوک دی چې ګرځولی د الله سره نور الها ګرځولی دي د الله سره نور الها فالقیاه فی العذاب الشدید غرزوی در په عذاب سخت کې قال قرینه نو وی به ملګری د ربنا ما اطغیته یا الله ما خدای نه دی ګمراه کړی قرین نمراد شیطان مخکینه قرین ملائک ربنا ما اطغیته یا الله ما نه دی ګمراه کړی دلره ولکن کان فی ضلال بعید لیکن دی په خپل په ګمراهی لري کې قال لا تختصموا لدي نو وی با الله ما جګړې مکوئ زما خوا کې وقد قدمت الیکم بالوعید او یقینا ما مخکې کړی تاسو ته وعیدونه ما تاسو ته درلېږلي وعیدونه ما یبدل القول لدی نشي بدلې د خبره زما مخکې زما سره وما انا بظلام للعبید او نیمه زه هیڅ قسم ظلم کوونکی په هیڅ بنده یوم نقول لجهنم په ورځ باندې چې اوبه وایو موږ جهنم ته حلیم تلاتې ډک شوې وتقول او غب وی هل من مزید عشته نور وازلفت الجنة للمتقین غیر بعید او نږدې بکړی شي جنت د پاره د متقیانو نه به سلری هذا ما توعدون دا هغه دي تاسو سره وعده کې دي دا هغه چې وعده کې دي شو د هر اچا سره ستاسو نه هر هغه څوک چې هغه دی الله ته ورګرځېدونکي ډېر زیات ورګرځېدونکي رجوع کوونکي حافظ حفاظت کوونکي من خشی الرحمن بالغیب چا چې یې کړل د رحمان ذات نه په نالیدلي باندې وجا بقلب منیب او راغی په زړه انابت والا باندې ادخلوها بسلام او ویلی شي او داخل جنت په سلامت یا سره ذالک یوم الخلود دا ورځ د داخلي دو د جنت لهم ما یشاءون د دې لپاره به په جنت کې هغه څه چې دا خلک به غواړي ولدینا مزید او زموږ سره دي د هر ولدینا مزید او زموږ سره دي دین زیاتی نورم الله رب عزت